هم په انسانیت کې نه حسابوله. د مسلمانانو زنانو خبره تاسو ته د دفاره کومه د نارینهو په نسبت باندې تاسو له ځان په دین اسلام باندې زیات پوه کول پکار دي. د هغې دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې تاسو باندې دین اسلام کې احکام په نسبت د نارینهو کم دي. ذمهوارۍ ستاسو په سر باندې په نسبت د زنانهو کمې دي، د نارینهو کمې دي. دویمه وجه دا ده قرآن چې څومره وګورئ نو د نارینهو په نوم پکې صورت نشته. تاسو له دې کتاب یو مقام درکو، رب العالمین دله یو مقام درکړی دی. ستاسو په نوم باندې قرآن کې الله صورتونه ذکر کوي. دا صورتونو نه یو صورت قرآن کې سورۃ النساء ده. ځکه دغې ته سورې ضعفا هم ویلې کېږي. جهالیت کې زنانه کمزورې ګڼلې کېده. الله رب العالمین زنانه حقوق ذکر کړو. دی سورت تا سورہ ممتحنہ دی مصحف کی لګلې شو ده. علامہ سیوطی الاتقان کی ذکر کوي د دې سورت یو نوم دی سورۃ المرأة. د دې کې احکام د زنانو ذکر دي. نو تاسو له دین اسلام کې الله رب العالمین یو مقام درکړی او ستاسو نه مخکې ستاسو د صنف د خلکو د زنانو دین اسلام کې ډېرې لوی لوی قربانۍ موجودې دي. مسلمانه زنانه ځان خپل حیثیت وپېژني. موسی علیه السلام باندې چې کوم اولنۍ د بچیتوب وخت کې ماشوموالي وخت کې سختۍ راتلې، مصیبتونه راتلو. اولنۍ د مرستې ځای زنانه وه. مور یې ستړې وکړه، صندوق کې یې بند کړو او دریاب ته یې وغورځو. خور یې د حفاظت معلوماتو دپاره لاړه. د فرعون ښځې له سفارش وکړو. نو یو ماشوم دی، دریو زنانو په دینی خدمت کې مرسته وکړه. نو موږ او تاسو مسلمانانې زنانه به دغه یادو. د فرعون په کور کې زنانه ده، د لوی ظالم او جابر چې چا به ایمان راوړ نه په ګوتو به یې له میخونه وال. د هغې باوجود دغه زنانه په هغه سختو کې د یو دینداره سړي د یو دینداره ماشوم مرسته کوي. نو موږ او تاسو ته خو څه کمی نشته. ځکه د مسلمان په کور کې واده یو، د مسلمان په کور کې فایده یو. نو په کار دا ده چې موږ او تاسو د دین والا مرسته د هغې نه زیاته وکړو. د نبي علیه الصلاة والسلام سره اولنۍ مرسته او ملګرتیا په دین کې زنانه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عبادت دپاره غار حرا ته ته هلته به یې ځان سره خرچه وړه. څه ورځې به یې عبادت وکړو، خرچه د وخت مطابق به ختمه شوه. نبی علیه الصلاة والسلام به واپس راته. یو ورځ جبریل علیه السلام راغی. لنډ حالات دادي، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وحی راوړه. د وحی ډېر لوی زور و، د قرآن ډېر لوی زور دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کور ته راغی، پریشانۍ د وجې نه، د زیات بوج او تکاوټ ستړي د وجې نه سړي باندې تبه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تا دا د نبی علیہ السلام اولنۍ ښځه ده، مسلمانانو مور. د دې زنانه د نبی علیہ السلام نه مخکې دوه خاوندان یا یو خاوند مخکې وفات شوي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زملونی زملونی دسرونی دسرونی ما په کمبلو بجامو کې ونغاړی زکه مال یخ کیږي په ما باندې تبر راغلی ده. خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي چې چلو شو بار نراله سم مسله د تبلیغ شوی ده. ابتدائی حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو نه پیژن چې دا څوک دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام په خپل شکل اصلي کې 2 ځله ښکارا شو دی. یو غار حرا کې دا ولنې وو نور با جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته د دحیه کلبی صحابي په شکل کې راته نو نبی صلی الله علیه وسلم تعالی ذکر کړو چې دا شانتی کسرا او زید ځان سره جوخ کړو ما ته دا خبر وکړه قران دا ولنی آیات نور اقرا بسم ربک الذی خلق. خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها تسلیان ورکړي وی ته خپل ولای پاله ته غریبانو سره خکه. امام بخاری رحمت الله علیه اول باب کې ابتدائی چې د وحی باب دین پای کې دا حدیث ذکر کوي تفصیلی. نو تدا د نیکی او دا ښه کارونه کې نو تا به الله چرته خبکې نه لاړه د خپل تر دغه لی تپوسونه وکړه هغه ورته وایي دا حالات دا خو ناموس دی د الله د طرفه مانه جبریل الله فرشته رالیږلې ده مخکې انبیاو ته هم د شرات دی نو تسلی نبي علیه الصلوۃ والسلام ته ورکړې